بسم الله الرحمن الرحیم. د مثنوي شریف د دفتر اول نه د توتی او سوداګر کیسه کې موږ دې ځای ته را رسېدلي وو چې د هندستان د توتی د کیسې په اورېدلو سره د سوداګر توتی ځان پنجره کې وغورځولو او وزرې یې وڅنډلې. او لږ ساعت پس سوداګر په ډېر افسوس سره د پنجرې نه بهر وغورځولو چې ګینې په رښتیا مړ شو. توتی سوداګر ته دوه نصیحتونه وکړل، خداحافظي وکړه او والوتو. مولانا صاحب دلته یو نقطه بیانوي چې لکه څنګه دغه توتی لره خپل حسن او خوږو خبرو پنجره کې ګیر کړی وو، همدغسې کله کله انسان د خپلو کمالاتو، حسن او شهرت د وجې د مصیبتونو او تکلیفونو سره مخامخ کیږي. یا یې څوک د نظره کی، یا ورته د خلکو زړونو کې حسد پیدا شي، یا د بدنیتۍ د وجې د سره دشمنی شروع کړي، او یا یاران دوستان چې دله راځي نو د ده صفت کوي، د ده مدح کوي، بې ځایه تعریفونه کوي چې دا تعریف هم د ده په زړه کې عجب او تکبر پیدا کولی شي چې د ده د بربادۍ سبب شي. نو موږ دې شعرونو پورې درس کړی و. لطف و سالوسه جهان خوش لقمه است، کم ترش خورکو پر آتش لقمه است، آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دودی و ظاهر شود پایان کار. نننې سبق د دې شعر نه شروع کیږي. تو مگو کان مدحرا من کی خرم، استما می گویدو من پی برم. نو نننې سبق دیجی نه شروع شو. تو مگو کان مدحرا من کی خرم، استما می گویدو من پی برم، ما دهد گر هجو گوید برملا، روزها سوزد دلت زان سوزها، گرچه دانی کوز هرمان گفت آن، کانتما که داش از تو شد زیان، آن اثر میماندد در اندرون، در مدهین حالتت هست آزمون، آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. وس مولانا صاحب فرمائی تو مگو کان مدحرا من کی خرم، استما می گویا دو من پی برم. وی ته داسې مه وایه چې دغه مدح چې یو سړی زما کوي زه دا اخلم نه، زه خریدار نه یم. او دی چې څه وایه د تمې نه وایي زه په دې پوهېږم. پی بردن څه ته وایي؟ پته لګول. ما ته پته لګي چې دا زما صفت کوي، دا څه غرض دی، ما سره وابسته دی، زما نه څه تمه کوي، او د ده دا خوشامد دا تعریف په ما اثر نه کوي. نو مولانا وایي چې ته دا خبره مه کوه. اوس مثال ورکې مولانا یو معیار بیانوي. ما دهد گر هجو گوید برملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. وی بالفرض مادحت کم چې ستا مدح کوونکې او صفت کوونکې دی، گر هجو گوید برملا، که د صفت په ځای ستا هجو کوي، ستا بدګویي او عیبچیني کوي، نو وی د ډېرې ورځې د دغه خبرې نه ستا زړه سوځي. یو سړی ستا غیبت وکړي، په تا نکته چیني او اعتراضات کوي، نو د هغې اثرات څو ورځې ستا مخې مخې ته کېږي. وی گرچه دانی کوز هرمان گفت آن، کان تما کې داش از تو شد زیان. گرچه ته پوهېږې چې ده د څه د وجې دا ویلې، د محرومیت د وجې. څه مطلب؟ هغه تمه چې ستا نه لرله هغه به راورده نه شوه، پوره نه شوه، هغې کې نقصان راغی. تا ته پته ده چې دا کم سړی اوس زما عیب کوي، کم غرض دی چې ما سره وابسته و هغه پوره نه شو، ځکه زما غیبت او بد وایي. نو وی آن اثر میماندد در اندرون، در مدهین حالت هس آزمون. اوس دغه د حجو اثر چې ستا بدګویي کوي،
ستا په زړه کې ډېر وخت پاتې کېږي، د هغې اثر تا له تکلیف درکوي. نو چې کله دا حج و تا له تکلیف درکوي، در مدح په مدح کې چې څوک ستا صفت کوي، این حالت هست ازمون، دا حالت دی ازمون، یو معیار او امتحان دی. څه مطلب شو؟ چې کله حج و تا له تکلیف درکوي نو مدح به فایده درکوي، په دې به خوشحالیږي، تا به غټی، تا کې به عجب و غرور پیدا کوي. آن حسر همروز ها باقی بود. د دې اثر د دې مدح څنګه چې د حج وی اثر باقی پاتې کیږي، نو دام ډېرې ورځې ستا په زړه کې باقی پاتې کیږي. ما یا کبرو خدای جان شود. همدغه ستا صفت چې دغه سړی کوي، دا د کبر مایه جوړیږي او د خداع د مکر و فریب، یعنی تعالی نفس مکر و فریب در کوي. ٹھیک شو؟ لکه یو سړی وای دا وای چې زه د خپل مدح نه خوشحالیږم، وای دا به هله ټیک وي چې د څوک د غیبت کوي، د بد وی پاغې نه خپه کیږي. ټیک شو؟ هر کله چې د دغه بدګویه اثر ستا په زړه کې ډېرې ورځې پاتې کیږي، نو د صفت اثر به هم وي، او دا په بل شکل کې، تاکي به عجب و غرور پیدا کوي. نیک بن ماید چو شیرین است مدح، بد نماید زان کې تلخ افتاد قدح. نیک بن ماید ښه ښکاره کیږي چونکې دا مدح او صفت خوږ دی، نو په سړي ښه لګي. همدغسې بد ښکاره کیږي ولې چې دا قدح دا د مدح مقابل کې نکته چینی، اعتراض، عیبگیری دې ته قدح وایي. دا وایي بد ښکاري ولې چې دا کار تریخ دی، په نفس ښه نه لګي. خو لیکن همچو مطبوخ است و حب کان را خوری، تا بدیری شور شورنج اندره. د دې ترخې خبرې یا ستا چې څوک قدح کوي، نو اگر که دا تریخ دی خو دا فایده مند دی، ستا د اصلاح سبب به کیږي. همچو مطبوخ است و حب، مطبوخ جوشانده، کم شربت پخوا به وخوټکلی شو، خاص شربتو هغې به د اسهال کې خلکو استعمالولو، خېټه به په هغې سره صفا کېده. او حب کپسول یا ګولی ته وایي. مثال د دې دا مثال دی چې ته مطبوخ یو شربت خورې یا دوایي خورې، ګولی خورې، تا به ډېرې شورش و انجر دی تر ډېره پورې لکه ته په شورش او تکلیف کې دن دی، پریشان حال. دا تریخ شربت یا ګولی ستا په طبیعت ناګواره دي، خوشګواره نه دي. ٹھیک شو؟ نو ته بیچینی او دغه محسوسه، لیکن فایده شته. د ترخو درو مثال دا د جرح و قدح سره چې څوک پته اعتراض کوي هغې سره تشبیه کو. ٹھیک شو؟ نو دا څه کوي؟ دا تا دپاره فایده درکوي، په دې سره ستا اصلاح کیږي، ته خپلو غلطو ته متوجه کیږي. ورخوری حلوا بود ذوقش دمه، این اثر چونان نمه پاید همه. که چېرې بالفرض ته حلوا وخورې، د هغې ذوق و ذایقه به لږ ساتي، او دا اثر د دې اثر د هغې په شان ډېر نه پاتې کیږي، د هغې ترخو دارو په شان. چون نمه پاید همه ماند نهان، هر ضد را تو بضد آن بیدان. وی کله چې دا نه پاتې کیږي، پایینا په ژبه باندې دا خوږوالی زر ختمیږي، نو وی دا څه چلو شي؟ دا پټ پاتې شي د دې اثر، د دې په معده او جګر اثر وي. مثلا ستا شوګر زیاتوي د خوږوالی. هر ضد راتو به ضد آن بیدان، هر ضد لره د هغې د ضد نه وګڼه. څه مطلب شو؟ هر کله چې ته وینې چې د تریخ دوا اثر ډېره پورې پاتې کیږي، نو د هغې ضد چې حلوا ده، د هغې مخالف اثر به ډېره پورې ولې نه پاتې کیږي، خو د دې اثر پټ دی. ډېر خواږه چې ته خورې، دا پټ تاله نقصان درکوي. په دې طبیبان پوهېږي، ډېر خواږه خاص کر د شوګر مریض دپاره دا څومره نقصان دی. یا دا مطلب دی هر کله
چې په ظاهر کې اثر نشتا نو د ظاهر په ضد کې یعنی باطن کې اثر کېدل پکار دی. هر زدیراتو بضد آن بدانه چون شکر ماند نهان تاثیری وو بعد چند دم ملارد نیشجو. لکه د شکر د خوږو د دې تاثیر پټ پاتې شي، ظاهر خو پتا خو لګي، مثلا د مدح د دې شکر او الوا سره تشبیه کړه، خو لیکن دا پټ څنګه چې خوږې وخورو نقصان دی. بعد چند دم ملارد نیشتو سزانه معنا پسو دمل ستوي ننکه او دا دانه چې روخیږي، نیشجو یعنی نشترجو چې په نشتری وې هغه دانه داسي بیا به تعالی تکلیف درکې، یعنی په دې شکل ښه مطلب د دې نه دا دی چې دا ستا دپاره چې څوک تعریف کوي د دې دغه خوږو مثال دی چې بې دغه ته وخورې او په ستا وجود کې یو دانه پیدا شي، خو هغه بیا شلول غواړي، نشتر اپریشن غواړي. همدغسې دا خوږې خبرې ته د خپل د خلکو تعریفونو له توجه مور کوه چې ستا صفت کوي نو دا بلکې دا ترخې خبرې ستا دپاره ښې دي. څنګه چې سادي ویلي الصحبت دوست برنجم کې اخلاق بدم حسن نماید، دا هغه دوست د صحبت نه زه په تکلیف کې یم چې زما بد اخلاق ما ته ښه ښکاره کوي، هسې بې څه زما صفت کوي. کو دشمن شوخ چشم و بې باک ته عیب مرا به من نماید. وایي چېرته دی هغه دشمن بې باکه سپین سترګې چې زما عیبونه ما ته وښیه، نو دې کې ستا فایده ده. ورهب و مطبو خورده ای ظریف اندرون شد پاک ز اخلاط کثیف. وی مثال خب و مطبو خورده ای ظریف، کچره تد کفسول گوله اخری مطبوخ دغه خټکول شوی شربت چې تریخ هم دی ای ظریف خوش طبیعت سړیا اندرون شد پاک ز اخلاط کثیف، ستا دن پاک شو داغه کثیف او ګنده مادونه، تا د خېټې صفایي کېږي، لکه سړی جاړ وخوري هغه شربت وخوري چې د هغه خېټه صفا کوي. نو اگر که ته دغه ترخې خبرې یا تراخه دارو وخورې خو دا ستا دپاره څه ده فایده ده، ستا وینه صفا کوي او ستا مطلب دا دی فایده کوي تا ته، ستا اصلاح په دې سره کېږي. بدګو اعتراض کوونکې ستا دشمن نه دی بلکې ستا دوست دی. بنیز دی منان کس نیکو خواهی توس که گوید پلان خار در راهی توس. زما پنیز هغه ستا نیکخواه دی، ستا خیرخوا دی چې هغه تا ته ستا ووایي چې دا شی ستا په لار کې وزغی و ازغی دی، دا تاله نقصان دی، ستا یو خوی یو عادت تا ته په ګوته کی. مگو شاد شیرین شکر فایق است کسی را که سقمونیا لایق است. وی چا دپاره چې سقمونیا مناسب ده تراخه دارو دي هغه ته د شاد و شکر ورته مه وړاندې کوه، خواږه شاد مه ورکوه. یو سړی شوګر مریض دی او ته ورله خواږه ورکې نه، هغه له سقمونیا تراخه دارو ورکه. ستایش سرایان نیاری توان ملامت کنان دوستداری توان. ستا صفت کوونکي ستا دوستان نه دي، ستا ملامت کوونکي ستا دوستان دي. دلته سادي صاحب هم دا خبره او مولانا روم هم دا خبره کړې ده، دا دې پورې راغی چې کوم دوستان ستا صفتونه کې هغې کې څه دی ستا نقصان دی. نفس اسبد مدحها فرعون شد کن ذلیلا نفس هونا لا تسد. وی نفس چې دی دا د ډېر مدح نه دا فرعون شو، یعنی سرکش و مغرور شو. دا انسان نفس ډېر تعریف په خپل تعریف اورېدو سره د فرعون او جوړیږي. اے مخاطب کن ذلیل النفس، ته ذلیل نفس شه یعنی خاکساری او منکسر مزاج جوړ شه. حونن یعنی خاکساری اختیار کا، لا تسدو نه ده د سیادت نه یعنی سرداری او د مشرۍ شوق مکوه. جاهد منزلت او د سرداری خواهش مکوه. مطلب دا دی چې ډېر مدح
د ممدوح په نفس کې عجب و غرور پیدا کیږي. بهر حال وی ځان ذلیل النفس کا، تا توانې بند شو سلطان مباش. زخم کش چون گوی شو چوگان مباش. تر سوچ طاقت دی وس کی دی وی بند شو. بنده نه مراد یعنی خاکسار جوړ شه. سلطان مباش. سلطان نه مطلب دا دی چې مغرور او سرکش موسا. زخم کش چون گوی شو چوگان مباش. وی زخم کشو د بال پشان گوی بال ته وی غونډس کا. وی د غونډس کی او بال پشان جپا کشی اختیار کا. دا بال ګوره په دې ډنډه باندې وی اور غړی خلق لته ور کوي. او چوگان مباش. چوگان ما جوړېګا. هغه ډنډه بال چې وی بل ورته وی کیسه ورته وی اردو کې. چوگان دیته وی چې دا ډنډه دا بال پی وی لکه د کونټه پشان. نو دغه مطلب دا دی چې ته چې خلکو له تکلیف ورکې داسې مه جوړېګا. یعنی ضرب لگانے والے ظالم نہ بنو. زخم کش زخم برداشت کا. ٹک شو جپا کشی برداشت کا. بال جوړ شا چوگان ډنډه مه جوړېګا چې خلک پې بال وی. ورنه چون لطفت نه ماند وین جمال استو آیدان حریپان را ملال. کنی چې ستا دا لطف و جمال او خایس پاتې نشي پتا کې چې کوم خوبی دا صفت دی استو آیدان حریپان را ملال. ستانه به دغه دوستانو ته بیا ملال پیښ شي. هغوی به درنه زړونه بیا درنه ماړه شي. دا خلک چې په تا مینان دي یا تا ته رامنډې وایي ستا صفتونه کوي تا که څه صفت او څه معنا ده که دغه درنه لر شو یا دولت دی یا حسن دی ټیک شو که دغه لر شي نو بیا به دا درنه ټول زړونه به یې ماړه شي بیا دله توجه نه درکوي. آن جماعت کت همې دادند ریو چون ببینندت بگویندت که دیو. هغه ډله ګروپ هغه خلک کت همې دادند ریو ټیک شو. ریو فریب او دوکې ته وایي چې تا له دوکه در کوله ستا صفت یې کولو د عشق او محبت اظهار یې کولو ستا خوشامند یې کولو. چون ببینندت کله چې وویني تا چې تا کې تغییر احوال راشي مثلا هلکې بیګیر او بیا ځوان او بوډا شي کله چې تا په دغه حالت کې وویني چې ستا هغه حالت لا حسن لا زوال راغلی دی بګویندت کې دیو تا ته به ووایي چې یاره دا خو شیطان دی ستانه به نفرت کوي څنګه چې خلک شیطان نه کوي ټیک شو. جمله گویندت چو بینندت بدر مرده‌ای از گور خود بر کرده سر. جمله گویندت ټول به ووایي ستا متعلقه چو بینندت بدر کله چې وویني تا په دروازې باندې بدر دا بتی جدا کې نو صحیح شي. بدر بارکولو تم وایي که بدرې کې بیا سپوږمۍ ته وایي. کله چې دیو تا په خپل در وویني د بوډاپې په حالت کې کله چې ستا حسن ختم شوی دی نو څه به وایي جمله گویندت ټول به ووایي تا ته چې بینندت چې وویني تا لره بدر په دروازه باندې مرده‌ای از گور خود بر کرده سر مړي د خپل قبر نه سر روچت کړی دی لکه تا ته به سپکوږي تحقیر به دې کوي. همچو امرت کت که خدا نامش کنن تا بدان سالوس در دامش کنن. لکه څنګه چې امرد هغه هلک ته وایي چې د هغه ګیره نه وي راوتلی بې ګیري او نوې ځوانۍ ته نږدې شوي کم عمره نو پخوا دا امرد پرستی به کم وخت کې خلکو کې رواجي دا دورونه تیر شوي څنګه چې لوط علیه السلام قوم او د لواطت پکې دغه او داسې د دنیا مختلفو وختونو کې ډېر خلک به په دې کم عمره هلکانو مینان کېده وګۍ سره به عشق بازي کوله. نو مولانا هغه قوم حالاتو ته اشاره کوي لکه دغه نوې هلک چې خدا نامش کنن چې خلک ورته خدای وي. خدا پارسی کې په مالک او صاحب په معنا هم راځي لکه ته هلکه دا زما مالک دی یا نیک دی پښتو کې مونږ وایو تا بدان سالوس در دامش کنن چې په دې مکر و فریب سره دغه صاحب په خپل دام کې گیر کی لکه د هغه خوشامند دی کې ته زمونږ نیک کې زما د سر تاج ټیک شو
خدا یې دلته ویلې. دا بعضې نسخو کې کد خدا راغلی دی، کد خدا یا کد خدا. څه مطلب؟ دا به د کلي مشر ته کد خدا وي. نو دا داسې ویلی شي همچو امرد کد خدا نامش کنن، چې د ده نوم کد خدا کی. کد خدا د کلي مشر ته وایي، لکه د هغه احترام کیږي په کلي کې، خلک عزت کوي. ټیک شو. پښتو کې دی ته وایي هلکه نیک دی زمونږ، د چا څه زمینداري د غي څه صاحب ثروت و حیثیت هغه ته خلک نیک وایي. دغسې دغه حسین هلک ته به خلکو نیک ویلې. خدا پارسی کې په څه معنا راځي؟ د الله تعالی په نوم هم راځي او د خدا د صاحب و مالک په نوم راځي. نو دلته که دا شعر داسې هم وایې همچو امرد کې خدا نامشکنن، الله ورته نه وایي خو خدا یعنی مالک ورته وایي. تا بدن سالوس در دا مشکنن، چې په دغه سالوس او مکر و فریب سره دی په خپل دام کې گیر کی د خپلو جنسي تقاضي پوره کولو دپاره. خدا خوی داسې اول کې داسې حالت وي، چون به بدنامی براید ریشی وو، دیو را ننګاید از تفتیشی وو. کله چې په بدنامۍ سره چې دا لږ غلط استعمالیږي او ګیره بیا روخیږي، نو بیا شیطان لرم څه کیږي؟ ننګ راځي د ده د تفتیش نه، چې د ده تحقیق وکړي یا د ده احوال دریافت کړي. لکه څنګه چې یو ځکه حکیم مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله علیه فرمایلی دي، هغه دا عشق مجازي کې ښکلي اشعار لري، د هغه رسالې چاپیږي. نو هغه وایي مونچو کې زیر سایه لب یار چپ گئے، داڑھی کے زیر سایه و رخسار چھپ گئے، چې ته ورپسې لیونی وي. بالو کے سفیدی میں زلف یار چھپ گئے، جو یار حسن کہتے وہ سب یار چھپ گئے. همداسې ده که نه چې کله همدغه جینۍ باندې سړی د غي او دا بوډۍ شي او دا تورې زلفې تورې شي، ویښتې تور شي. د مولانا روم په قول زلف جاد و مشک بار و عقل بر، آخر و دم زشت پیر خر. وی دغه زلف جاد منجي ښکلې زلفې مشک بار چې مشک شیندي، د مشکو په شان خوشبویانې کوي. عقل بر عقل لره وړي، آخر انجام آخر و دم زشتی پیر خر. آخر انجام دا ښکلې زلفې کله چې دغه محبوبه بوډۍ شي، دا زلفې بیا داسې شي لکه دا زړې خرې هغه لکې، خلک ته نفرت کوي که نه، ګډوډ شي. نو دلته دغه خبره ده. نو دا په دې کې دا د عشق مجازي نه کم عمره هلکان چې ښایسته وي هغوی ته دا دغه کېږي چې آخر انجام یې دا دي، دا دوام نه کوي دغه عشقونه. دیو سوی آدمی شد بار شر سوی تو نایت کی از دیو بتر. دیو شیطان خو د شر د پاره انسان پسې ورپسې کېږي، تا پسې نه راځي، ته د شیطان نم بتر ته چې کم کارونه کې. تا تو بودی آدمی دیو از پیات می دوید و می چشانید از میت. تر څو چې ته انسان وې، انسانیت درکې و، نو شیطان در پسې و چې تا ته وسوسې در واچوي، تا په غلطه لار واچوي چې انسان وې. ښه نو می دوید و می چشانید، پتا پسې در منډې والې می د خپل می نه. ټیک شو. پتا یې د غفلت و دلالت شراب سکله، می چشانید سکلې پتا اهمیت د شرابونه، کمو شرابونه د غفلت و دلالت چې تی پکې نشه کړې وي. چون شدی در خوی دیوی استوار، می گریزد از تو دیو ای نابکار. چون شدی در خوی دیوی، کله چې ته د شیطان په خوی کې استوار کلک شوې، پخته شوې، پوخ شوې. می ګریزه دستو دیوی نابک، دا دوه قسمه تلفظ کیږي. می ګریزه دستو تختی ستانه دیو شیطان، ای نابکار، ای نا اهل سړیا، بیکار سړیا. او یادا می ګریزه استو دیوی نابکار، هغه دیوی نابکار ستانه تختین ناکاره. لکه څنګه چې او په دې کې د الله تعالی د قول طرف ته اشاره ده، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. آنکی اندر دامنت آویخ او چون چونین گشتیز تو بگریخو. هغه چې ستا لمنې پورې آویخ زوړندېدو ته وایي، نښتو ته وایي،
چې ستا لمنه پورې بنخته او تا به ځان پسې راښکه. چون چونین گشته، کله چې داسې وګرځېدې چې تو بګرې خو ستا نه وتښتې دغه کله چې ستا حسن او نوجواني ختمه شوه، ګیره برېت راله، عمر دې پوخ شو، همدغه د حسن چې په تا دغه واسطه نه څه شو، هغه ستا نه وتښتېدو. ښه تفسیر ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم نکن. لم یکن تفسیر د دې چې هغه چې الله تعالی وغواړي کیږي او مغه کیږي، او هغه چې نه غواړي هغه نه کیږي. این همه گفتیم لیکن در بسیج بے عنایات خدا هیچ مهیچ. این همه گفتیم دا ټولې خبرې منګه وکړې، لیکن اندر بسیج، لیکن په بسیج کې، بسیج معنا قصد، اراده، او بسیج د تیاری او مادګۍ په معنا هم راځي. دا خلک چې فوج یا دا دستې تیاری وي بسیج، ایرانیان اوس هم دا خبرې کوي، د فوج د پاره استعمالیږي دغه دا لغت د هغوی د تیاری د پاره. خو دلته معنا خدا صحیح تلفظ د دې بسیج دی په جیم سره، اکثر دی کې اوس دایم چیک کړي، اکثر مصنویان دا بسیج لیکي، خو بسیج صحیح تلفظ دی. وی دا ټولې خبرې موږ وکړې خو په قصد و ارادې سره، بغیر زمون قصد و اراده، بے عنایات خدا هیچ مهیچ، بغیر د عنایات د خدای نه، داغه د رحم و کرم و فضل نه هیڅ یو منګه، هیڅ منګ هیڅ هم نیو. ٹھیک شو. بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق. بے د عنایات د خدای نه، داغه د فضل و کرم نه، او د خاصان حق د الله تعالی خاصان خلق چې کوم دي، خاص بندگان چې دي چې د شیطان دغه نه خدای بچ کړي دي، باغیو دغه نه گر ملک باشد سیاه هستش ورق. کچره فرشتم شي نو پاڼه د اعمال تور ده، عمل نامه به تور، یعنی ډیر ګران کار دی. د الله تعالی فضل او دا صالحین او صادقین د صحبت او دغه د نظر کرم نه بغیر چې پاګې سره الله تعالی د دیو کونو ما صادقین دغه په صحبت او دغه کې الله تعالی ستا په دین، ستا په ایمان کې پوخوالی راولي او د شیطان نه دی بچ کړي. ها اوس مولانا دلته الله تعالی ته دغه کیږي، سوال کوي، ای خدای قادر بے چند چون، ای خدا ای خدا ای قادر بی چون و چند، از تو پیدا شد چنین قصر بلند. ای خدایا چستا بیچونو چند، یعنی د کیفیت او کمیت نه پاک، از تو شی پیدا شد چنین قصر بلندستانه پیدا شو دا قصر بلند، دا آسمان چې جوړ کړی د قصر بلند، دا نظام سماوي، اجرام سماوي دا تا پیدا کړی دي. واقع په برحال بیرونو درون، بے کمو بے بیشو بے چندی و چون. ته واقع په حال دا بهر و زمنګ پارس په ظاهر و باطن نه زمنګ خبره، بے کمو بے بیشو بے چندی و چون، بغیر د نقصان او زیاتې نه، بغیر د کم و کیف نه ته منګه ښه پیژنې. اے خدای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اے خدایا چې ته ستا فضل زمون حاجت روا دی، زمون حاجتونه پورا کوي، روا کوي. با تو یاد هیچ کس نبود روا، ستا سره یاد د هیچ چا روا نه دی، جایز نه دی. دلته حاجت روا یعنی حاجت پورا کون کې، او دلته روا یعنی جایز نه دی، مناسب نه دی، پکار نه دی. تا سره هیڅ څوک شریک کول نه دی پکار، تا سره د هیڅ چا یاد پکار نه دی. خام یا مطلب دا دی چې د حاجتونو د غوښتلو لپاره ستا په وړاندې د هیڅ چا یاد ټیک نه دی. این قدر ارشاد تو بخشیده تا بدین بس عیب ها پوشیده، قطره دانش کې بخشیده ز پیش، متصل گردان بدریاهای خیش. وی دومره ارشاد او رهنمایي دی موږ ته را کړې ده چې په دې باندې د زمونږ عیبونه څه کړي دي، پټ کړي دي.
مطلب دا دی چې د مخلوق په وړاندې لاس اوږدولو د دې نه موږ مستغني شوي یو، په دې دې پوه کړي یو. ولې چې په دې سره په سوال کولو سره بل ته حاجت وړلو سره د انسان څه کېږي؟ ابروریزي کېږي، ذلیله کېږي. او بل دا د انسان کې عدم توکل او شرک خفي غونتې راځي. نو د هغې نه موږ ته مستغني کړي یو. مولانا روم خدای ته سوال کوي چې ما له د هغه فطرت را کړی چې د نورو نه دی مستغني کړي یو او زمونږ عیبونه دې پټ کړي دي. نو زه صرف تا ته سوال کوم. اوس درته یو بل سوال کوم. دنیا کې د دنیا نه مستغني کړې ما قطره دانش کې بخشي دیز پیش متصل گردان بدریا های خیش. یو ساس کې علم چې د خپل ځان د طرفه ما ته را کړی دی دا د خپلو سمندرونو سره متصل کا. مطلب دا د ستا د علم په مقابله کې زمونږ د علم داسې حیثیت لري لکه د سمندر په مقابل کې یو ساس کې. او بل پدې کې بیا دا خطره ده قطره المست دا وچیدیم شي. مطلب لګي وبه یو ځکه ولاړې دي. قطره المست اندر جان من وارهانش از هوا وسخاکتن. دا ته وارهان خلاص کا، آزاد کا دا خواہشات نفسانی. یعنی انسان کې چې کم شهوات دي یا ګناه ده د دې په نتیجه کې بعضې وخت کې د علم اثر ختم شي، د هغې نه محروم شي. ښه دلته د امام شافعي صاحب یو شعر دوی نقل کړی دی چې ګوره علم څنګه د انسان نه ختمیږي. وایي ما له د یو ساس کې علم راکړی یا الله چې دا دغه نشي ختم نشي. په ګناه سره د انسان علم متاثره کیږي، د هغې نور ختمیږي. لکه امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. وایي ما شکوه او ګیله وکړه الی وکیع. وکیع رحمت الله علیه د امام شافعي استاذ و. وایي ما خپل استاذ ته د سوء حافظې، دا خو ډېره اوچته حافظه وه، وایي ما شکایت وکړو چې یاره زما سبق سم نه زده کېږي یا بعضې خبرې زما ذهن کې نه پاتې کېږي. نو فاوصانی ما ته یې وصیت او نصیحت وکړ الی ترک المعاصي چې ګناهونه پرېږده که څه ګناه کې مبتلا یې. ولې فان العلم نور من الهي. دا علم د الله تعالی نور دی. و نور الله لا یعطی لعاصي. د الله تعالی نور ګناهګار ته نشي ورکولی. مطلب دا دی چې که انسان د ګناه کې منهمک شي، خواهشات نفسانی گیر کی، د علم اثر برکات ختمیږي او دته به په عمل نه نصیب کیږي. نو مولانا روم خدای پاک ته دا فریاد کوي چې دا زما د خواهشات نفسانی نه دا لږ علم دې را کړی چې دا ختم نشي. پیش از این کن خاک ها خسفش کند پیش از این کن باد ها نشپش کند. مخکې د هغه نه چې خاورې دا خسف کی. خسف یو شي ځمکه کې ننیستله، ځمکې راښکله، ویې سې نه چې زما د علم دا خاوره راکاږي. پیش از این کن باد ها نشپش کند. یا مثلا علم د اوبو سره تشبیه که مخکې د هغه نه چې هواګانې څه کې وچ کی. علم دی تا سره لږې اوبه یو ځای کې پرتې دي، یا یې ځمکه راکاږي یا یې هوا وچ کی. دا ښکلی مثال ورکړه. نو بعضې وخت کې مطلب دا دی چې دا علم خواهشات نفسانی کې سړی ګیر شي، په ګناهونو کې مبتلا شي، نو د سره علم نه دی خوشحالي رسمي عالمي او د الله تعالی په نزد د څه مقام نه، څه حیثیت نه. کم فضایل چې د علماو متعلق حدیثو کې ذکر شوي د عالم ډېر اوچت مقام دی، هغه دته بیا نه میلاویږي. د عام امي په شان سړی شي بلکې الټا د علم په ده باندې حجت شي. نو مولانا روم فریاد کوي خدای ته علم خو دې کړی خو د دې د تحفظ سوال مو وکړه چې ته د دې مقتضیات پوره کړی شي. ښه جي اوس بیا مولانا روم وایي چې مثال که موږ د غلطۍ په وجه زموږ د علم حسب شوي ته بیا هم قدرت لري، بیا موږ ته راواپس کا. گرچه چون نشفش کند تو قادره کش از ایشان واسطانه واخره. اگر چې د علم که چرې دا هوای اوچ کی، نشف اوچولو ته وایي، تو قادره ته قدرت لري کش از ایشان واسطانه چې د دوی نه واپس واخلې. علم خو زموږ د ګوتو وته واخره، واخریدن واپس یو شی خرڅ کړو بیا واخلې. دې ته واسطانه واخره دا واسطاندن واپس اغشته، واخریدن چا یو شیز خرڅ کړی دی واپس یې واخلي.
یعنی موږ ته د خپل علم که د ګناه په وجه موږ د ګوتو وتی را واپس یې کې قطره کوی در هوا شد یا که ریخ لکه نا امیدی مکوه از خزینه قدرتی تو کوي ګورې هغه قطره او ساس کې که مثلا وچ یو هوا ته لاړ یا په ځمکه کې توی شو غیب شو از خزینه قدرتی تو کوي ګورې ستا د قدرت د خزانو نه چرته وتښتېد همدلته دی زمونږ علم مثلا خواهشات نفسانی په دې کائناتو کې خوشته د دې نه څه نوځي کوم شی چې پیدا دی وي به یا ځمکه کې دننه یا په فضا کې د اوبه چې دي په بړاس بدلی شي بیا راځي د کائناتو میز نه نوځي نو ته قدرت لري چې دغه علم واپس منګ ته لوټاو کې 100,000 زد را می کشاد باز شان پزلی تو بیرون می کشد په لکونو زد لره وجني او بیا ستا فضل واپس روباسي دغه زد مثلا رڼا په تیارې سره ختمیږي شپه په ورځ او ورځ په شپه داسې په دې کائناتو کې چې څه کیږي کنه تیاره په رڼا رڼا په تیاره نو ستا فضل مثلا تیاره راشي الله تعالی بیا دا په رڼا بدل کی رڼا بیا په تیاره هر څه کولی شي نور پریوزی بیا روخیږي از عدم ها سوی هستی هر زمان هست یا رب کاروان در کاروان د عدم نه ستا په قدرت سره معدوم سيزونه چې دي هر وخت یا الله کاروان در کافران کاروان روان دي څه مطلب یو شی پنا کیږي بیا دغه کیږي خزان راځي بهار راځي یو شی پیدا کیږي بیا ختميږي ته بیا ځمکې نه روباسي یعنی د عدم نه مدارج مختلفه دا کم تحولات چې راځي دا ټول ستا په لاس کې دي په دغه کې چې څه تبدیلی راځي کائناتو کې هاسا هر شب جمله افکارو قول نیس گردد جو غرق در بحری نغول خاص کروي ټوله شپه اره شپه دا فکرونه وقلونه دا نشي په بحری نغول کې نغول جوور سمندر کې سړی حیران پاتې شي سړی ودی شي دا ټول علم او خیالات په کم سمندر کې دغه شي بیا چې سړی پاتې بیا ول الله تعالی غا علم کمال هر څه د سن نه خبر ام محفوظ بیا وجود ته واپس شي ها در خزان باز وقت صبح چون اللهیان برزنن از بحر سر چون ماهیان په وخت د سار کې ګوره انسانان چې ودی شي لکه اللهیان الله والا خدا پرس خلک برزنن از بحر سر چون ماهیان د سمندر نه لکه د ماهیانو سر روچت کی مطلب دا دی چې د خوب را پاسي څنګه چې کبان د اوبو نه سر روچت کی د دې سمندر کې چې الله تعالی خپويږي د تصورات او خیالات غرق شي په هیڅ هم نه پويږي بیا ورته ټول علوم حواس هوش واپس شي در خزان بین 100,000 شاخ و برگ از هزیمت رفته در دریای مرگ په خزان کې وګوره په لکونو سانګي او پاڼې وګوره ونی څنګه شي از هزیمت رفته در دریای مرگ گویا چې الله تعالی په مرگ راول او د مرگ نه شکست خوړ بوټي زیړ شي پاڼې غیب شي سمني بیا چې ښه نو پدې کې زاغ پوشیدا سیا چون نو هګر کارګه بازي وخت په دې خزان کې په دې باغ کې چې کین او کاخ کوي دا یو شاعرانه مثال دی چې گویا کې هغه نوحه کوي چې الکه دلته خو سپرلې وغه میوې څه شوې شنې پاڼې څه شوې د نوحګر پشانه در ګلستان نوحه کردا بر خزر په ګلستان او باغ کې د نوحه کوي تعزیت کوي په خزر باندې خزر څه معنی شاخ سبز و کشت سبزه دې ته څه وایي خزر وایي او که خزر وې دغم سي دي تازګي او سبزي گویا کې چې دا کارغه چې دا چغې او دا کاخ کوي نو دا پدې سپرلی پسې خپره پدې ونو باندې څه کوي ماتم کوي باز فرمانای د سالار ده مر ادم راکان چې خورده باز دی وی بیا حکم راشي د سالار ده نه سالار ده د کلی سردار مراد ته رب العالمین دی د الله تعالی د طرفه حکم راشي پس پرلی کې مر ادم جمی تیر شي مر ادم راکان چې خورده باز دی ادم ته وې زمکه د چې سده خړلې دي دا ماته واپس راکا د دې زمکه نه غسه چې وچوي بیا را پښنه ونه چې څو غیب کړي پانم پیدا شي هغه ټیم پکې پیدا شي انچ خورده وادي از ای مرګي سیاه از نبات او ورد از برګو گیا هغه چې سده خړلې دي واده واپس راکا ای مرګي سیاه ای تور مرګا از نباتو داغه نباتاتو نه ورد ګلانو نه کم پانه او غیاګانې چې تا اوچی شوی دی او ختمی شوی دی او الله تعالی اډرو کې چې دا واپس کې ازمکه ورله واپس ورکی ونه واپس کیه کمی چې غیب شوی دی نو هغه
بهار رفته واپس شي، را واپس شي او باغ سرسبز و شاداب شي. ای برادر عقل یک دم با خودار، دم بدم در تو بهار استو، در دم بدم در تو خزان استو بهار. وی وروره یو دم لک سات د پاره عقل لټکانه ورکا، عقل مستحضر کا. نو وی کلک د فکر وکړو ځان سره سوچ کو، نو پتا کې هم خزان دی هم بهار دی. دا چې په کائناتو کې محسوس دی ویني ستا په وجود کې هم خزان او بهار دی. دا سلسله جاری ده، که ته پوهېږې او که نه پوهېږې. هلته په آفاق کې په کائناتو کې د الله تعالی د قدرتونو ذکر وشو. اوس ستا په انفس نفس کې دننه خزان او بهار دی. مطلب دا دی خزان نه مراد دا دی چې پتا باندې دا خواهشات نفسانی غیر ضروری او دا تعلقات دا ډیر غالب او د خدای نه دی غافل شي، نو دا خزان دی. بهار نه مراد هغه معارف وجدانی دی چې اهل الله ته حاصلیږي، نو د دن نظر خوشحالي، کله د دزړه کې بهار او کله خزانی. کله چې د خدای د یاد نه غافلی دا غنه لري، نو د وجود کې خزان راغی، د خزان موسم. او کله چې هغه د الله تعالی منظوري نظر شي، القاءات ورته کیږي، معارف ورته حاصلیږي، نو د دن نظر کې دل گلستان تا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا. ها اے برادر یک دم از خود دور شو، با خدا و غرق بحری نور شو. اے وروره وی لک سات د پاره د ځان نه لرې شه، د نفسانیت پرېږده، با خدا یعنی هوش کې راشه، و غرق بحری نور شو او بحری نور کې ور ډوب شه. بحر نور نه مراد د الله تعالی معرفت، په دې کې ځان ډوب کا، دا حاصل کا. ولی چې من عرف نفسه فقط عرف ربه، دا چې خپل ځان پسې ایمانو کې وپېژنده، د خپل رب هم وپېژنده. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پرز غنچه و ورد و سرو و یاسمین. کله چې تا کې د الله تعالی معرفت راغی او دې کې ته غرق شوې، وی بیا د زړه باغ دی وګوره، دا به تک شین و تر و تازه وي. د غنچو او ګلاب او یاسمین او سرو ګلانو نه به دې زړه شوي، که د الله تعالی معرفت کې ته ور ډوب شي او تا سوچ وکړو د خودبینۍ دې نه دې ځان فارغ که. زانبوهی برگ پنهان گشته شاخ، د پاڼو دا ګڼوالي نه به دا څانګه پکې پټه شي. زانبوهی ګل نهان سارا وکاخ، بیا دا دنیا به د ګلانو نه ساراګان او قصرونه به د ګلانو د زیادت نه شي، گل و گلزار شي. این سخنهای که از عقل کلس، بوی آن گلزار سر و سنبلس. وی دا خبرې چې زه کومه دا د چا د طرفه دي؟ یعنی دا د معرفت حقایق بیانومه، عقل کل نه دی، یعنی د عقل کل نه مراد الله تعالی دی، یعنی دا د هغه الهامات دي. دا خبرې چې اوس زما د خولې نه دغه کېږي. بوی آن گلزار سر و سنبلس، دا هغه گلزار سر و سنبل دی، دا هغه باغ چې هغه باطنی خوشبو ده، دا هغې خوشبویي ده. د دې نه وایي عجایبات باطن مراد دي. اگر که دا بعضې فرقې دا خبرې نه مني چې داسې الهامات کېږي، الله تعالی د سړي زړه کې اچي او بالکل بوی گل دیدے که آنجا گل نبود، جوش مل دیدے که آنجا مل نبود. وایي ته چېرته د بوی ګل وینې چې ګل نه وي، خو چې ګل وي نو هغه به خوشبويي. د شرابو جوش او نشه دې لیدلی ده چې شراب نه وي، بغیر د دې لکه نه کېږي. بو قلاوز است و رهبر مرتورا، می برد تا خل و کوثر مرتورا. بوی یعنی خوشبویی، دا قلاوز دی. قلاوز نه مراد رهنما، رهبر، دا د ترکی لفظ دی. قلاوز مشر رهبر ته وایي، د فوج مشر ته چې څوک د چا رهنمایي کوي. وایي دا خوشبویي دا یو رهبر او ستا لره. می برد تا خل و کوثر مرتورا، تا جنت ته او کوثر له تا بوزي. مطلب دا دی دا کومه خوشبویي چې حاصلیږي چې هغه حقایق دي او دقایق دي، دا گویا کې چې تا به چشمه خلد او جنت ته ورسوي. بو دوای چشم باشد نور ساز، شد زیبوی دیده یعقوب و باز. بو یعنی داسې خوشبویي
دا د سترګو دپاره نور افزا وي، سترګو نور زیاتی. شد زی بوی دید یعقوب باز. که ته وایې چې یاره خوشبویي چې دغه د ګلزار باطن نه راځي د دې څه اهمیت دی، نو یې وګوره د حضرت یعقوب علیه السلام چې ړوند شوی و د هغه سترګې د هغه خوشبویي د کمیس د یوسف علیه السلام نه واپس کولاو شو، دا طاقت پکې نه و. هغه د یوسف علیه السلام کیسې ته اشاره وکړه. ښه بوی بد مردی درا تاری کند، بوی یوسف دی درا یاری کند. بد بوی چې دی دا سترګې تاری کند یعنی تاریکه کی. بوی یوسف د یوسف علیه السلام بوی خوشبویي دا سترګو لره مدد ورکوي. مطلب دا دی چې د کاملینو اهل الله کلام چې دی دا زړه کې بصیرت پیدا کوي، سترګې روښانه کوي. ناقصین خلک چې دي هغه د خلکو زړونه تیاره کوي چې د چا زړه په خپله تیاره وي. تو که یوسف نیست یعقوب باش، هم چې او باگر یو آشوب باش. ته چې وایي که یوسف نه یې هغه کمال تا کې د یوسف علیه السلام په شان حسن نشته، نو ځان نه یعقوب جوړ کړه، یعقوب علیه السلام. لکه که معشوق نشي نو عاشق جوړ شه. کمال باطن کې یعنی حضرت یعقوب علیه السلام جوړ شه. هم چې او باگر یو آشوب باش، د هغه په شان د جړاو فریاد او اشتیاق کې اوسه، یعنی د الله تعالی د په شوق کې فریاد و زاری وکړه. چون تو شیرین نیست فرهاد باش، چون نه لیلا تو مجنون گرد پاش. کله چې ته شیرینه نشي جوړېدې فرهاد پې عاشق و، نو ځان نه فرهاد جوړ کا. هغه صفات تا کې نشته که نه، نو فرهاد خو دومره خپل کوشش کولو چې هغه ریسوری کول او په دغه خپل مقصد ته ونه رسېد او په هغې کې ځان سر ورکړ. چون نه لیلا تو مجنون گرد باش، چې کله ته لیلا نه یې نو ښکاره مجنون جوړ شه. پاش څه معنی؟ یعنی ښکاره. چون نه لیلا تو مجنون گرد پاش. دلته وایي چې را مخکې د کاملینو فایده او د ناقصینو دغه بیان که مضرت، نو اوس وایي چې کله چې کاملین داسې دي نو د هغوی متابعت وکړه، او چې ته ناقص یې نو د کمال دعوه مه کوه، خودپسندي مه کوه. هر کله چې یوسف نه یعنی مطلوب نه یې نو یعقوب جوړ شه یعنی طالب اوسه، او د هغه په شان په جړا او فریاد کې یعنی په درد و طلب کې اوسه. بل مثال دا دی چې شیرینه نه نو فرهاد جوړ شه. دریم مثال دا دی چې لیلا نه نو مجنون شه. د دې مطلب دا دی چې لکه داسې عاطل مه جوړېږه. یو شیخ کامل چې څوک کامل دی لکه د هغه طلبګار اوسه، د هغه په صحبت کې خپل حسن کامل کا. بشنوین پن از حکیم غزنوی، تا بیاب در تن کهنه نوی. وی دا د حکیم غزنوی دا پن واوره چې په د زوړ وجود کې ستا تازگی پیدا شي. این ربایی را شنو از جان و دل، تا به کل بیرون شوی عذاب و گل. ویل دا ربایی دا هغه واوره چې مکمل دا ابوګل نه بار شي، یعنی د جسمانی علایشونو او ګندګیرون نه د زړه وجود صفا شي. پندی و را از دل و جان گوش کن، هوش را جان ساز و جان را هوش کن. داغه زړه داغه فن چې د زړه او جان نه دل او جان نه وګ ورته ونیسه، په توجه سره واوره. د هوش نه روح جوړ کا او د روح نه هوش و عقل جوړ کا. آن حکیم غزنوی شیخ کبیر گفتا سین پندنے کو یادگیر. هغه حکیم غزنوی او شیخ کبیر دا پن ویلې دی او یادې کا. هغه څه ویلي دي؟ ناظرا رویی بباید همچو ورد، چون نگداری گرد بدخویی مگرد. وی ناز لره مخ پکار دی د ګل ګلاب په شان، او چې کله دا نه لري نو بدخویی او بد اخلاقی مکوه. زش باشد روی نازیبا و ناز، بد وی چې مخ کلی نه او نازونه کوي. عیب باشد چشم نبینه و باز، دا عیب وی چې سترګې ړندې وي کلو او یا کلو وي نو لا بدې ښکاري. د دې تشریح اخر کې کو. پیش یوسف ناز شو خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. د حضرت یوسف علیه السلام په وړاندې چې هغه په حسن و کمال کې دی، ته خپل حسن او خوبی مه ظاهره کوه، د هغه په مقابل کې ته هیڅ هم نه
جز نیاز و آه یعقوبی مکن. بغیر د نیاز او یعقوبی آه و فریاد نه بل څه مه کوه کوم چې یعقوب علیه السلام کول. ما نه مردن زی توتی بود نیاز در نیاز و فقر خود را مرده ساز. دغه د توتی مرګ چې واقع شو دا د نیاز او عجزۍ نه و. په نیاز او فقر کې تم ځان داسې مړ نیست و نابود کا تا دم عیسی تو را زنده کند چې د عیسی علیه السلام دم تا ژوندي کی هم چو خویشت خوب و پرخنده کند او د ځان په شان دی ښکلی او بختور کی. در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا ګل بیروید رنګ رنګ. په سپرلي کې کله کاڼې نه شین کیږي، که هر څومره بارانونه وشي ځمکه شنه کیږي، په کاڼي باندې څه نه شنه کیږي. خاک شو ته خاورې شه تا ګل بیروید رنګ رنګ چې رنګ برنګ ګلونه ستا د وجود نه پیدا شي. یو نسخه کې داسې دی از بهاران کی شود سرسبز سنگ. از بهاران یعنی د سپرلی نه کله کاڼي شین کیږي. خاک شو تا ګل بیروي په مخاطب سره چې ته ګلان شنه کې رنګ رنګ ستا وجود په خپله ګل جوړ شي، رنگ پرنگ گلونه تا کې پیدا شي خوشبویانه. سال هاتو سنگ بودی دلخراش کلونه کلونه ته یو دلخراش کانوي کلک آزمون را یک زمانه خاک باش. امتحان د پاره لک سات خاوره شه یعنی تواضع اختیار کا. ټول عمر ستا زړه لکه رکاڼي تک تورو نو ته تواضع او عشق اختیار کا. اوس بس دا آخري شعرونه لاندې ګورو چې څه وایي. وی یوسف کے روبرو مراد یوسف سے کامل ہے. ناز و خوبی یعنی دعوه و اظهار کمال مت کرو. وی د یوسف په وړاندې خپل ناز و دغه مه کوه. نو یوسف نه مراد وی دلته ښایسته هغه څوک دی؟ هغه یو کامل انسان دی. ته د هغه په مخ کې اظهار کمال مه کوه چې تا ډېر علم کړی دی. بجوز آه نیاز یعقوبی کے اور کچھ مت کرو. اور قصے مذکورہ میں توتی کا مرنا اس سے مقصود یہی نیاز ہے. پس نیاز و فقر میں اپنے کو مردہ یعنی خالی از صفات ذمیمہ بنا دو. وی په نیاز و فقر کې ځان مړ کا یعنی دغه صفات ذمیمه ځان نه وباسه دغه مړه کا. تاکہ دم عیسی مراد د دم عیسی نه شیخ کامل دی تجھ کو زنده تا ژوندي کی. چې دغه کامل انسان شیخ کامل تا ژوندي کی څه مطلب چې تا متخلق په اخلاق الہی کی اللہ والا خوین و صفات تاکہ پیدا کی اور اپنی طرح تجھ کو خوب و پرخندہ یعنی کامل کر دے. هم چو خیشت خوب و پرخنده کند تا د خپل ځان په شان ښکلی او بختور و مبارک کی. اوس بیا وی چې وی دیکھو وګوره بهار میں پتر سرسبز ہوتا ہے یعنی کب سرسبز ہوتا ہے نکیږي کنه. اگر تم بھی سخ اور متکبر رہو گے اور کسی کی مطابعت نہ کرو گے تو فیضان کاملین سے محروم رہو گے. پس پتھر مت بنو بلکہ خاک ہو جاؤ تاکہ رنگ برنگ کے پل پیدا ہو یعنی تذلل و مطابعت اختیار کرو تاکہ انواع فیوز و برکات میسر ہو. سنگ دل خراش تو مدت سے بنے رہے بلا آزمائشی کی نظر سے تھوڑے دنوں خاک بن کر تو دیکھو کہ دل خراش سے مراد ظالم جس کا ضرر دوسروں کو بھی پہنچے. تمہیں سے نیاز کے بارے میں ایک اور داستان سنو تاکہ تم کو صادق الاعتقاد لوگوں کے اعتقاد کا حال معلوم ہو. آخر شعرداری در بیان این شنو یک داستان تا بدان اعتقاد راستان. پدې کې وی یو کیسه واوره چې دا راستان او خلقو عقیده تا ته معلوم شي. منګه اول خدا دا چې دا د روزه مبارکه میاشته الله تعالی دې د برکات او فیضاتو نه منګه پوره مستفید کی او د دې په برکت د زمنګ تزکیه نفس او کامل مغفرت نصیب کی. عزیز طلبه کرامو مثنوی مولانا روم دا یو بحر پر اسرار او ناپیدا کنار دی. د دې د تدریس د پاره چې کم علمی کمال او استعداد پکار دی هغه ځان کې نه وینم. د دې درس هغه چاله را پکار دی چې هغه په خپل بحر العلوم وي. یو صاحب وی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگذاف مگر اسباب بزرگی ہما آماده کنی. وی د بزرگانو خلکو چې کم مقام دی بیهوده پاغې باندې کېناستل نه دي پکار تکیه کول نه دي پکار مگر دا چې د بزرګۍ اسباب ټول تیار کې
نو اگر که زه واجد شرایط نه یم، زه صرف پارسیدان یم. خو د بعضو دوستانو د قول مطابق چې په خیبر پښتونخوا د پاکستان کې د نیټ په دنیا کې د مصنوي درسونه منظمه طریقې سره دا نشته او نه چا کړي دي. نو ما دا نیمګړی خدمت د طلبه کرامو ته وړاندې کو. الله تعالی دې قبول کړي. د اقبال مرحوم د دې شعر مطابق چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمانه نهان زیر آستین کردن. زه د مثنوي شریف د طالبانو د پاره د سهولتکار کردار ادا کوم. دوی ته په دې سمندر کې لامبو یا شیناوري او د سباحې چل ورزده کوم. باقی په د دې سمندر نه جواهرات راویستل او په دې سمندر کې کبان او میان نیول دا ډېره خواري غواړي. په دې کې ډېر کار پاتې دی. وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نو شاګردانو کې زه د الله تعالی نه امید کوم چې شاګردانو کې به داسې باصلاحیت افراد پیدا شي چې د دې کتاب حق به ادا کړي او د مدارسو دا کمی به پوره کړي. زه د الله تعالی شکر گزار یم چې نن د مثنوي شریف د دفتر اول حصہ یا نیمه حصہ پوره شوه. کلی د مثنوي دا دفتر اول په 2 حصو کې تقسیم کړی دی چې نیمه حصہ وشوه، اول او نیمه پاتې ده. الله تعالی دې توفیق هم راکړي. او مفتاح العلوم چې د دې مثنوي بله شرح د اردو کې هغه دا دفتر اول په 4 حصو کې تقسیم کړي، نو په هغه حساب 2 حصو شو. به هر حال د دفتر اول نیمه حصہ سر ته ورسېده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.